سورة الانبیاء پدې کې مونږ او تاسو ته الله رب العزت د انبیاء علیهم السلام کمال علمی او کمال عملی دا الله پاک مونږ او تاسو ته بیان کړی دی. یو معلومات دي، ډېر شي معلومات دي مونږ سره، خو پتش معلوماتو باندې او پتش علم باندې نجات، کامیابی او د دنیا او د آخرت د مصائبو نه بچ کېدل دا پتش معلوماتو باندې دا نه کیږي. د معلوماتو سره عمل پکار دی. نو کم آیات چې ما تلاوت کو، الله رب العزت د انبیاء علیهم السلام کمال عملی ذکر کړي. انهم کانوا یسارعون فی الخیرات، دا یو جمله ده. ويدعوننا رغبا ورهبا، دا بل جمله ده. وکانوا لنا خاشعين، دا بل جمله ده. د دې آیات په لږه حصہ کې درې جملې دي او دا مونږ او تاسو ته تعلیم راکړي چې زمونږ او تاسو د بدن د اعمال د په درې قسم باندې دي. د اعضاء د جوارح اعمال دي، د جبه اعمال دي او د زړه اعمال دي. د هر مسلمان نه دا درې عملونه شپه او ورځ کې دا دنه صادریږي او دا درې واړه عملونه دا فرشتي لیکي او د قیامت پر ورځ باندې با د دې اعمالو اعتبار سره د په حق کې فیصله کیږي. مقدس هستی، مقرب هستی، هغه انبیاء علیهم السلام دي او ورپسې بیا علما دي او بیا داغي تابعدار مسلمانان دي. الله رب العزت فرمایي چې کتا سو کامیابی غواړئ، دنیا او آخرت کې نجات غواړئ، دنیا او آخرت کې سربلندی غواړئ، نو د اعضاء اعمال اندامونو اعمال چې کوم دي دا درست کړئ او دا کامل کړئ. ذکر انبیاء علیهم السلام انهم کانوا یسارعون فی الخیرات، د خیر پکارونو کې، د نیکی پکارونو کې انبیاء علیهم السلام با سبقت کو، تادیب کولا، جلتی به کولا، د نیکی کار کولو کې وټال مټول نه کو. نو کتا سو کامیابی غواړي او د انبیاء علیهم السلام په لار باندې تل غواړي، نو د بدن د ظاهری اعضاء او د اندامونه دا په دغه اعمالو کې تاسو استعمال کړئ. نو په دې یو جمله کې زمونږ او تاسو د هغه اعمالو مونږ ته تذکیر دی چې هغه د اندامونو او د اعضاؤنا هغه ادا کیږي. ويدعوننا رغبا ورهبا، دا د جبه عمل دی چې دا انبیاء علیهم السلام چې وو يدعوننا مونږ به رابللو، دعاګانې به زمونږ غوښتي، خو رغبا ورهبا وی دا ایمان چې دی دا امید او د یری په منځ کې دی. نو خو به داسې کېږي چې باز کیم نو زیمه زه تابعدار ما، زه کامل ما، زه مسلمان ما او دا نور خود سره د سړي زامن نه دي. کچره دا رویه او دا خیال تا قائم کو نو پته ولګیږي چې ته هیڅ نه یریږي با. او بل دا چې امید به د سره د الله نه به امیدي چې هر څومره ګناهګار یو خدا الله رحم ډیر لوی دی، الله به په مونږ رحم کوي او الله به مونږ بخي. ځکه وی د ځوانۍ په حالت کې د الله یاره چې غالب وي دا ډیره ښه ده، او د پیره او د بوډیوالي په حالت کې چې کله ګیره سپینه شوه نو بیا امید غالب پکار دی.
ويدعوننا رغبا ورهبا وی دی انبیاء با مونږ ته دعاګانې زمونږ نه به دعاګانې غوښتې مونږ به رابللو رغبا په حال د رغبت کې ورهبا او په حال د یری کې یره به ورسره وا لکه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کله داغه مخکې دا حدیث ذکر شو چې اخیری انسان الله پاک چې دینو جهنم نه روبا چې ناغله به د دنیا په لس چندا کور ور کوي ناوی کاش چې دا زوی څومره لوی غټ صحابي دی خو یره ورسره دوره ده یدعوننا رغبا ورهبا نو دا د ژبې عمل شو چې ژبه د الله په ذکر اسکار د الله په اطاعت او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په اطاعت کې استعمالول چې د ژبې اعمالم کاملی د ژبې عمل کاملی د اعضاء عمل کاملی وکانو لنا خاشعين دا د زړه عمل دی چې الله وی دي زمونږ نه یریدون کیو په زړه کې یروا په زړه کې خشیت نو چې کله دا درې وړه اعمال برابر شو عملم کامل شو علمم کامل شو معلوماتم درست او د معلوماتو سره عملم کامل دی نو بیا دا خلق دا الله په نسبت باندې قابل قدر دي د دې خلکو بیا د مرګ په وخت کې امداد کولی شي او د دې اعمالو د پاره او د دې معلوماتو د پاره چې کامل علم مراشي او کامل عمل مراشي نو دا غي د پاره دا مدارس دي دا غي د پاره دا د تبلیغ میدانونه دي دا غي د پاره دا د خانقاو مجلسونه دي دا غي د پاره دا مدرسې او دا تعلیب او دا تصنیف دا د دې د پاره دي چې علمم کاملی او عملم کاملی